يا ربي يسألك وایو دچا خواجه سراغانو دا جزان فقیران ځنې مخلوق الله داسې پیدا کړی دی چې هغه پیدایشي داسې وي چې هغه نه نري او نه شیخ صاحب چې قصه کوي که نه چې سړي ډوډۍ کړې وه نو په یوه دروازه یې لیکلي چې د سړو ور بله باندې لیکلي چې د زنانه ور یو سړی راغی یو سړی و که څه شی و خو بس هغه راغی داسې بر او کته یې وکتل نو واپس شو بل ورته یې ولې واپس شوې په دې یو ور یې لیکلي و چې د سړو دروازه په دې بل یې لیکلي د زنانو دروازه وی ولې ته وی زه په یو کې نه یم وی زه په یو کې نه یم نو دا ځنې پکې پیدایشي هغه یو کې نه وي هغې له زمونږ اسلام مکمل تفصیل کړی دی په فقه کې د ده به څه کېږي دی که مړ شي جنازه به څنګه وي دی چې کمدنو لوی شو بلوغ وقت ته ورسېد د 15 کالو شو دی به اوس د هلکانو سره حساب و که جنکو سره به حساب و دا مکمل تفصیل که د ده څوک پلار مړ شي یا رور مړ شي او دی میراث کې شي نو د ده به څومره حصه وي د هلک حصه وي که جینۍ حصه وي دا ټول تفصیل اسلام کړی دی ټول تفصیلي کړی دی دی دا ووي په بل کې وی موږ چې کمدنو د هغوی حق پیش کوو دا د هغوی حقونه چې هغوی له موږ دا اختیار ورکوو چې دی له اختیار دی که ځان هلکانو کې حساب وي او که ځان جنکو کې حساب وي وایي ستا او ستا ی الله ته هم وایي چې په انګلیش زه پوهېږم خو له موږ نه پوهېږو څه دې ته وایي ټرانسجینډر وایي دې ته وایي ټرانسجینډر وایي دې ته په انګلیش کې انټر سیکس وایي دې ته په انګلیش کې ټرانسجینډر نه وایي ټرانس دا ټول خلک پیژني ټرانسفر ټرانس بدلی ته ویل کېږي بدلی ته ویل کېږي او جین دا چې کمدنو جنس ته ویل کېږي دا جنس ته ویل کېږي د ټرانسجینډر مطلب دا دی تبدیلی جنس په هغې کې تبدیلي نشته په هغې کې ښکاره کول دي او دې کې تبدیلي ده او چې دا نه وه مقصد دا نه و نو ته او ستا الله وایي تا ته درخواستونه څومره پیش شوي دي په 2 کاله کې په 2018 کې دا بل پاس شوی دی دا خو ښکاره شو او په 2020 پورې په 2 کاله کې 28,000 کسانو درخواستونه پیش کړي دي 14,000 کسانو درخواست پیش کړی دی سړو چې موږ د ښځې شو او نورو پیش کړی دی 14,000 جنکو چې موږ د هلکان شو موږ له شناختي کارت بدل کی د دې څه مطلب دی او چې د چا دپاره بل پاس شوی دی پای کې صرف او صرف په سالم پاکستان کې 30 کسانو درخواست پیش کړی دی 30 کسانو پای کې 9 ویلي دي چې موږ د جنکو سره حساب شو او 21 ویلي دي چې موږ د چې کمدنو ښځو سره حساب شو هغې سره حساب شو دا بقایې چې دي نو دا عامو خلکو درخواستونه پیش کړي دي چې موږ د چې کمدنو چا هلکانو ښه هلکانو چې موږ د جنکۍ شو نو چې دی په شناختي کارت کې جنۍ شوه نو دا حقیقي جنۍ شوه د خدای سره دی څه دی هلک دی دی چې اوس د پاکستان په قانون کې جنۍ شوه نو دی چې واده کوي نو جنۍ د هلک سره واده کوي که د جنۍ سره د هلک سره نو دی هلک د هلک سره څه وکړو واده وکړو نو دا دې ته دغه د اجازت دی که یو جنۍ په جنۍ مینی نو دا چې کمدنو ورسره واده کوي که هلک په هلک مینی نو دا ورسره واده کوي دا ایمان دی او دا چې په اسمبلی کې ناست دي دا ایماندار نه دي د دوی ایمان ولې مقابله نشي کولی دا آواز نشي پورته کولی چې دا څه دي او څه نه دي دا زمونږ ایمانونه صرف د شناختي کارډه پورې پاتې شوي دي او دا چې کمدنو که بیا هلک د جنۍ په پوسټ باندې نوکري کوي نو کولی شي او جنۍ که د هلکانو په پوسټ نوکري کوي نو کولی شي او هلک که بیا فیملی پارک ته ځي نو تلی شي او جنۍ که بیا د هلکانو پارک ته راځي نو راتللی شي او بیا په ټیمونو کې داخلېدلی شي
الګ د جنکو په ټیم کې او جنې د الکانو په ټیم کې پای کې داخلي دل شي دارونو زما اوستا ایمان چیلنج کوي دا یو مثال نن ښکارا شو کله ته وشمارم چې سوره قوانین دي چې د الله رب العزت د کتاب خلاف دي نو ته به حیران شي چې دا موږ ته چې زوتی چې زمونږ آئین به اسلامي دا صرف او صرف تر خولې تر حده ده در خولې تر حده ده